مونږ عزت ذلت توایو او ذلت تا عزت وایو. کم شی چې ذلت ته هغه ته عزت وایو او کم شی چې عزت ته هغه ته ذلت وایو. عزیزانو مونږ چې کومه زمانہ کې اوسېږو مونږ عزت دې ته وایو چې یو سړی ډېر لوی دولتمند دی، ډېر لوی صاحب حیثیت او صاحب جائیداد او وغیرہ وغیرہ. یو سړی وزیر وي، وزیر اعظم وي، صدر اعظم وي وغیرہ وغیرہ. دې ته مونږ خلق عزت وایو. که تاسو لږ گہرا نظر سره دې ته وګورئ نو دا ټول سیزونه په حقیقت کې ذلت ده. که یو سړی ډېر لوی دولتمند دی نو نن سبا د دولتمندو حال وګوره. دا دولت امتحان دی او ابتلا ده. دولت چې تا ته خدای پاک درکړی دی د دې درې حیثیت دي: خوړل، په بل خورول او د الله په لار کې خرچ کول. دا درې صفته چې د چا په دولت کې نه، دا دولت په حقیقت کې ذلت ده. نن سبا دا صفت خو په دولتمندو کې شته چې خوړل، لیکن خورول او د الله په لار کې خرچ کول دا صفت په دولتمندو کې تاسو خای. خورول نشته. په خوابه د دولتمندو اجرې وي او داسې اجرې به وي چې 20 دیر 40 50 کسبه غرما او ماخام په درستخان کې ناستا او پاسه. اوس د دې خلکو په اجرو کې اول خصوص وینا او کوینو د کلی الکان په کې تاش یا پچیسی یا کرمبورډ یا دا بلا کوي. د خان اجرې ته چې ورشه په کې وبم نه. د خدای په لار کې خرچ کول دا صفت تاسو وګورئ په دې اهلی دنیاو کې نو چې شته پکې کنيشته نو هغه تاسو ته پته ده. نو دولتمندی په حقیقت کې چې دا درې صفته پکې نو دین لوی ذلت بل نشته. اقتدار دا هم لوی امتحان دی. یو سړی د ملک سربراہ دی او په دې کې دا صفت نو، دا صفت لکه حضرت عمر ته یو سړی غوړی راوړ چې صاحب دا زما د ګډو د چیلو غوړی دی، لګ می تاسو لراوړ چې تاسو یې خورئ. هغه ورته داسې کته ورته وی چې دا غوړی خو ډېر ښه شی دی خو زما دې په خدای قسم یې کوي وخورم. وی چې ولی؟ وی تر هغې به زه غوړي نه خورم چې تر څو ما ته دا پته نه لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړلي. نو کم سړی چې د اقتدار په منصب باندې ناست دي او هغه کې دا صفت نه، نو دا اقتدار په حقیقت کې ذلت دی او کنه دی؟ ځکه چې د دې به پوښتنه کیږي، د دې بیان ثبوت موجود دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قسم خوړو چې زما د خدای په ذات قسمی که زما په دور حکومت کې یو سپی د لوږې مړ شم الله به تپوس زمانه کوي. سپی نو د چا په دور حکومت کې چې بنده د لوږې مړ شي نو اقتدارم په حقیقت کې عزت نه دی، هغه ذلت دی. گو چې مونږ ورته عزت وایو. بادشاہان د زمانه دا د گدایانو د زمانه په دربار کې داسې حیثیت هم نه لري لکه خاص و خاشاک. کم خلق چې گدایان دي او فقیران دي دا بادشاہان د زمانه هغې ته خاص و خاشاک هم نه ښکاري. ځکه چې همیشه د پاره به زه ستا پروا اله کومه چې زه تا نه څه غواړم، چې زه تا نه څه تمه نه کوم نو ستا پروا به ولې کوم؟ ولې؟ زه ستا د خانه څه پروا کوم، ستا د نوابۍ څه پروا کوم، ستا د خان بادرۍ څه پروا کوم، ستا د وزارت څه پروا کوم، ستا د بادشاہۍ څه پروا کوم؟ نن مونږ د دې خلکو سپي ولې یو؟ ځکه چې مونږ ورته تمې کوو. ملیان هم ورته ټوکرۍ ټوکرۍ کیږي نواز شریف ته، ځکه چې ورته په تمه یې که. اوس مونږ نواز شریف څه کوو؟ خو زه د پاکستان وزیر اعظم دغسې به د هم زیړه خپرواني لکه دا نور چې تلي دي. مونږ څه کار دی؟ خو دا اهل دنیا مولانا روم نه چا تپوس وکړو چې اهل دنیا څنګه خلق دی؟ وی اهل دنیا
او ورته وی اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان اہل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوششو ازی چوبس بیگانہ ان مولانا روم ورته وی چې دا اهل دنیا دا لیونی سپی دی لیونی سپی و دوی سره څنګه برتاو بکې اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوششو ازی چوبس بیگانہ ان او دا اهل دنیا چې دی دا لیونی سپی دی یو طرف ته شته کزان والا مړکم خپل بینک دا خپلیږي نه ځان والا مړک تاسو تجربه وکړئ دا تاسو ټول غریب خلک یې اگر چې دا زما خبره څه د لیونو غوندي تجربه وکړئ سرمایدار او خان او نواب چې په اجره کې ناست دي ته داسې سپیره غوندي ورش السلام علیکم خان تاسو داسې سلام کوي السلام علیکم خان سلام علیکم درته څنګه ګوري وعلیکم څنګه شیخا داسې وایي درته که نه خلکم ډونګړي دي ته داسې کوې السلام علیکم خان وعلیکم څنګه شیخا خیر بدمر دانا سال دے خی جوڑے بیگا دے روٹے سره ترکاری خوڑلے نه دا بچی دے څنګه دی روزگار دے شتا نشتا دا تپوس جاری کړه په دغه وخت کې د خپل عزت تماشا وکا چې ته ورشې او د سره بل خان او نواب ناست دي او ته مونږ غوندې سپیره او غریبې السلام علیکم خان علیکم بیا هغه خان سره په خبرو الله عزیزانو عرض میں داو چې په دنیا د خدای کې با اهل دنیا چې دي دا خپل نکي یا په قبر کې دامونز د پاره سبب د نجات ګرځي دې ته سوچ وکړئ عزیزانو دا په ټولو عباداتو کې یو اهم عبادت دی هغه اهم عبادت دا حقیقت پیژنې نه په پوهیږي نه د دې داسې مثال دی لکه ته چاته بنده لفافه کې یو تحفه ورکړه لفافه دې بنده راواغسته او دې نه لیده چې دې کې څه دي او چاته ورکړي چې جی دا زما طرف نه تحفه وه هغه درته وایي دا څه شی دی ته ورته وایي والله که پوهې مه پې خو واله نو به وایي څنګه پې پوهې نه چې تا یو شی راوړی دی او ته یې پېژنې نه پوهې پې نه لفافه کې بند شی دی او تحفه نامه دې پکې الټه به هغه سړی ووایي چې ځه خوار شي چېرته بم دې پکې نه ایرو زه داسې تحفې نه قبلم چې ته پخپله هم نه پېژنې نو الله ته به دا مونځ ته تحفتن پیش کې تحفه به ځکه چې د الله ټول عبادات چې دي دا زمونږ طرف نه الله ته به تحفه او ډالۍ به او د دې په بدل کې به ته څه غواړو نو په کوټه روپۍ باندې یا په دیسي لوډ باندې دکاندار سودا ورکوي یو سړی ته د کوټه روپۍ یا تانیز یا سلورانیز ورکو چې چڼې راکا سړی چې ولیده چې دا خو کوټه دی نو شی د هغې بدل کې در کول خو پرېږده الټه به د یو دوه څپېړې مو وایي چې دا کوټه شیزونه په ما چلی اوس کم قوم چې د یو شي ماهیت نه پوهېږي د هغې حقیقت نه پوهېږي او ته هغه خدای ته پیش کړي نو خدای به وایي ښه دا کم منځونه دي په دې کې تا څه غوښته چې هغه زه اوس درکم ته به وایي دې نه خو نه یم خبر چې څه مې غوښته خو او دا منځونه به ستا په دې مخ درولي او درته به وایي چې دا واله او په سر یې ګرځوه د دې قیامت په دې میدان دې وجې نه کم کار چې کوئ د هغې په ماهیت به او په حقیقت به ځان پوهوئ او بیا به دې په منځ کې هغه تصور هم وي چې ته ایاک نعبدو ووایې نو دا به دې تصور وي چې خدایه زه تا نه سوا بل چاته عبادت نه کوم ایاک نستعین ووایې نو دا به د ایمان می او دا به د تصور می چې یا الله زه امداد هم بغیر تا نه بل چا نه نه غواړم تماشې وکړئ د پاکستان قوم
امدادونه د بندن غواړي. ټول قوم د پاکستان نن د عظیم قهر په لپیټ کې. بیګا چې کوم بجټ پیش شوی دی نو نن د ټول پاکستان قوم چې دی دی د پاره د نن دا عذاب بس دی چې بیگانه بجټ په ټي وي کتلې دی او یا بیگانه بجټ نن په اخبارونو کې کتلې. نو نن ولدا زخمونه کافی دي ټول ورځ به دا زخمونه سټي لګیا. هغه وجه څه ده چې دی یا کنستعين نه دی ویلې او نه دا ایمان دی. نستعين من العبد دی په منځ کې یا کنستعين نه وي، نستعين من العبد، نستعين من نواز شریف، نستعين من صدر غلام ساق، نستعين من وزیر اعلی. هم په منځ کې دا وایي. نو تا مدد د بندنه غوښتو یو عظیم ایټم بم در باندې نن پریوته. یو دلته به وقوف سار ماته وایي چې جی وړو خو ₹1 ارزان شو، په یوټیلیټي سٹور کې به ₹1 وړو ارزان ورکړي. مالکور د میردین جمعات شه په نور سے 16-15 پوهیږي خو کوړو ₹1 ارزان وړو خو لا پروسه کال ₹400 من کړیو. وړي خو لا پروسه کال د ₹175 نا د غړو ټیم ₹400 ته ورسېد. اخو لا کال مخ کې کړ. نن بجټ دا دی 60 ملین 1 ملین 100 کروڑ. سوچ کوئے تو 1 ملین 100 کروڑ. ہاں 1 ملین نہیں خدای مرکب. امغه شعر در باندې رښتیا کی چې تورا ګیره می شو سپینا ز حیران یم، تورا ګیره می شو سپینا ز حیران یم چې رحمان لا عاقل شو نه بالغ. دا ستاسو هغه بی او ام او اف ملین ته هم نه پیژني چې 1 ملین 100 لکو ته وایي یا 100 کروڑو ته وایي یا څه ته وایي. باندې د ګولای گزار در باندې وشي خو پیژنې نه چې 30 بور واکه 32 بور واکه د کلاشون خو هو د چینډه خوندې د خپل چنګنی ولی چې په ګولای ولګېدو. لکه په کومه ګولای پته نشته خو په ګولای ولګېدو. نو پته درته نه لګي خو په ګولو لګي. دا نن بجټ د 80 مليونو ده، 25 مليون لا پاتې ده. آبا در باندې د کال په منځ کې غشي په سینو در ننوځي. د بجلی سرچارج زیات یو پکې ماته ویږي. غریب رئیس دغه نه دی شوی، غریب نه مالدار دغه شوی. د مالدارو سره د سن ختی دي غریبان چې د مالدارو شی ګران شي. ټیک شو هغه اثر به په غریبو پریوزي کنه چې پټرول ګران شي نو ته په لارای کې خو بچر تزي کنه کرای به در باندې زیاته شي کنه. پاسپورت به جوړه مزدورای تا پاسپورت د 800 نه 2000 روپے شو. غریبو له هیڅ نه. انکم ټیکس دا دکانداران نه دي دا غریبان چې په دکان کې خلک روټای نشي پیدا کوله. تورشه پر یونیورسيټي روډ باندې لوی بلډینګ جوړ کړی دی او پکې ناشتي چټ در پس راشي چې سره د کاغذونو حاضر شورنا آپ کے متعلق یک طرفہ کاروائی کی جائے. دکانداران هغه د ټیک کاغذ خلکو په ذکر دی چې چلو کم مالدار یو څه او پسین کې ټوپ کا مال یې سره راوړي. زسو خدای رانی ولې ز بچ کولې شم. ها دا قوم خو خدای رانی ولې دا بجلیګر مولا بچ کولې شي. تاسو بنده سره منډه والی دی او خدای له منډه کړي نه دا. نو چې بنده پسې منډه وای منډه خو خدای پسې وال پکار دی او تا بنده پسې منډه والی دی. اوس خدای راونی وینو هغه بنده دې تا خلاص ما پسې او به چې په کمل کې ته خیراتی نشس کله اسمل نن د دې کارپوریشن او بت نشس کله نمبر پړپړه در پسې راشي وینل در نه کټ کوم یني بل دا هغه ورځ ماته
چټ راوړل که سړی راغلی نه دی نو موږ د بمبلی بل څنګه ده بل پرېښه دی چې فوراً داخل کې 24 غنټو کې یک طرفه کې مالته نږدې راشه که نه چې زه تا نه شنې اوبه وباسم که نه غل بچیه ټول غلا او حرام خواره او مردار په دا جي ټي روډ راغونډ شوي یو ناست دي ته نلکه کټ که چې زه ستا ټوله زندګي کټ کم بلپونه په سټریټ لایټ په علاقو کې تیاری د شپې خلک په بخار غوندې ځای کې د لاټین په رڼا په کوڅو کې ګرځي بلپونو غلو بلپونه تاسو خرڅوئ او په علاقه کې نه لګوئ دغه حرامتوب له تکړه چې د کرکټ میچ دنیا نه مغه ورځ لارای باندې ګلونه او سیرې اچولې دي او من جانب میونسپل کارپوریشن په ښار کې ګرځول نمایش پې کول ویاړی ماتې دي نشته سړی ګندونو ډیرانونه پراته دي چواړی نشته د اوبو نکاسیانې نشته او د غونډس کې کلاړیانو دپاره لاره شته چې په ټول ښار کې ګرځي او نمایشې کوي او زرګونه روپۍ ورته بیا په روټیانو څه خدای په قهر واړوه چې واوړئ لږ د سړي زامن خوښئ چېرته که نه ټول عمر به دا ملک د نه سړي زامن ټول عمر غریب ولا هیڅ زور نه دی ټلیفون غریب ته ضرورت پیښیږي که نه نو ټلیفون یې ګران کو که نه د بجلی دا پکی چېرته خوار غریب به تې لاندې کیني که نه د ایر کنډیشن خو دې سر وخوري چېرته غریب به دې پکي لاندې کیني که نه دا بجلی ګرانه کړه که نه ته څنګه وایې چې غریب له زور نه دی ور نو دا د خدای د قهر مترادف دی د قهر تماشې به وکئ دې کال کې دننه چې په تاسو نور څه حال نازلېږي ځکه چې ایاک نستعین نه وایي که ته د زړه نه ووایې چې ایاک نستعین خدای ته مې مددګار او تا نه مدد غواړم ته وګوره چې دا خدای تا سره څه کوي بیا نن ترو او ټول قوم ایاک نستعین ایمان نه دی دا دین نه دی دا مذهب نه دی غم دی صاحب اله کابل دغه شو صاحب او دا مالدار ته ګوره دا چا سره چې پیسې منډې دي او کابله علی یو پکې خدای لیوانې کو په سړکو منډې وایي چې هلکه پوکم دي ګوره زیاتې نه دي پوکم دي لیوانې شو هر یو نه چې تپوس کې چا وایي ما د 10 لکو اغوستي دي چا وایي ما د 20 لکو اغوستي چا کلاشنکوپ یې اغوستي دي چا کارتوسونه اغوستي دي چا له ګراني دي غم ده دی ته اوس ووایه چې تا افغانۍ والې او ګرانېدو ته یې کېدې نو دا خو سمن دي د دې جنس یو دی دې کې ربا او تفاضل حرام دی که نه دی دا جایز دی نن کلهم سر د معدار چې دی په دې قهر عظیم گرفتار کلهم نو عزیزانو عرض مې داو چې پیس ګناه د دولت د پاره مونږ صرفه نه کوو پیس ګناه نو چې پیس ګناه دولت د پاره صرفه نه کوي نو ایاک نعبدو دم دروغ دی او ایاک نستعین دم دروغ ایاک نستعین چې د چا ایمانو او د چا دینو او د چا مذهبو هغه داسې خلک